مرہم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں. جی السلام علیکم. زمان ڈاکٹر سیف اللہ خان دورانی دی زب باڈی ایکسپرٹ فزیوتھراپی اینڈ ریہیبلیٹیشن سینٹر کی ایز اے کنسلٹنٹ فزیکل تھراپسٹ اینڈ آرتھوپیڈک اینڈ سپورٹس اسپیشلسٹ جدی خپل فرائض سره انجام ورکوم. زه شل ورځې په کویټه په جنا روډ جنا میډیکل کمپلیکس کې کښېنم. لس ورځې چې په کراچي کې باډي ایکسپرٹ فزیوتھراپی سینټر ګلشن اقبال تیراډي کې کښېنم. زما کوالیفیکیشن ډاکټر اف فزیکل تھراپی دی. زه کراچي سما خپل ګریجویشن کړی دی او زما ایم فل چې دی سپیشلایزیشن ماسټر ان فلسفي هغه ما د کراچي څخه کړی دی. نو زه ګولډ میډلسټ هم یم. نو نن سبا داسې چې کوم مسایل دی انسان په بدن کې هغه د مغز درد دی، د ملا درد دی او د ګوډو درد دی. دا رقم خو زه ډېر علاج کوم، لکه فالج سو، لکه پارکینسن ډیزیز سو، لکه ملا درد سو، پټو درد سو، جوړو درد سو، د جوړو درد سو او ملټیپل یعنی کہ زه علاج کوم. مگر خصوصي چې کوم درې زموږ مسایل دي هغه د مغزي درد دی، د ملا درد دی او د ګوډو درد دی. زه اول خبره کوم د مغزي باره کې. مغزي بادر نن سبا ډېر عام درد دی. د هر چا په مغزه کې درد دی، په ولي کې درد دی او په لاس کې درد راځي. یعنی کې چې کوم درد خالی مغزي کې یا په سر درد ورسره یې د دې مطلب دا دی د پټو درد دی. خالی چې کوم درد یعنی کې د انسان کوم لاس چې دی هغه په لاس کې درد یعنی مغزي درد وکړي، بیا ولي درد وکړي یا په لاس کې درد را روان سي، نو د دې مقصد دا دی چې په مغزه کې چې کوم موري دی یا موره خپل ځای څخه شورېدلی دا مورې دباویږي. یعنی کې کوم رګ چې را روان دی د مغزه څخه د لاسه پورې هغه رګ دباویږي، نو لاس بدم سي، سونم سي، داسې لکه میږي داسې کېږي. نو هغه مریضان چې هغه خالي مغزي درد کوي یا په سر کې درد روان وي، نو هغه خالي د پټو درد دی. چې د مورو درد هغه سره ورسره چې هغه په لاس کې درد راځي یا لاس یې بندېږي یا لاس یې میږي کېږي. او د دې سره سره یې مغزه یې نسي ښورولی، رسته لاس ته او چپه لاس ته نسي ګرځوی. د دې مقصد دا دی چې په ملا کې د جوړو فیسټ جوائنټ ورته وایي هغه بلاک دی. نو د دې سره سره زموږ سره نور چې کوم مسایل دي هغه د ملا درد ډېر عام دي. ملا درد کوي یا خالی وچه ملا خوږېږي په ینګ ایج کې، یا داسې مریضان شته چې هغه وایي ما درد چې دی د ملا سره شروع سي یا په پښه پرې ځي یا پښه مې ګرد درد کوي یا پښه مې میږي کېږي یا پښه مې بېدېږي یا زما ملا داسې دي چې زه ګسکلی نه سم، چې موږ عام الفاظ کې رګې نسا ورته وایي یا کو نسا ورته وایي. نو دا مسله ډېره عام ده. د دې علاوه چې کوم کومن بیماری ده یا عام بیماری ده هغه د ګوډو درد دی. ګوډو درد نن سبا ډېر کومن دی. لمونځ په ځمکه نسي کوئ، په ځمکه نسي کښېنئ. خاص طور زموږ په چې کوم زنانو کې دا مسله ډېره عام ده. د ګوډو درد کې وزن هم زیات وي. نو دا ګوډې علاج زه بغیر دوا، بغیر اپریشن، بغیر ګولي کوم. څنګه کوم؟ نو چې لکه چې څنګه ما مغزی در وشوي د هغه چې کومې پلې دي ډېرې ضروري پلې چې موږ کار کوو، یعنې کې موږ ناست یو چې زموږ به بالښت کم پوسچر یعنې کې بالښت به ډېر جګ نه وي او موبایلونه به ډېر نه استعمالو، سر به لاندې دي. د دې سره زما علاج دا رقم دی په مختلف مشینانو باندې دي، مختلف سپورټس باندې دي، مختلف ایکسرسایز باندې دي چې په هغه کې انشاءالله پوخ حل دی. لږ اوږد علاج دی، لږ سلو علاج دی، مګر پوخ علاج دی. ولې میډیسن به تا یو عرضي طور 6 غنټې 7 غنټې 8 غنټې به تا داسې درد به دې سنوي. بیسیکلي موږ به درد نه ختمو، د درد کوم وجوهات دی هغه به ختمو. یعنې کې سلیپلې به مضبوطه کړو، مورې به خپل ځای ته ورته ایږدو. لکه د ملا درد دی، رګې نسا دی یا رګې نسا مسله به موږ بغیر ګولي دوا ختمو. لکه بیا د ګوډو درد سي، ګوډې کې مثال دا ګوډه ده، ګوډو په منځ کې دا رقم اوبه راځي. ډاکټران دا وایي چې اوبه ختم سوي دي یا کارټلیج ختم سوي دي، لہذا د اپریشن غواړي. نو زما علاج انشاءالله بغیر اپریشن، بغیر ګولي دي. دا کارټلیج چې موږ ورته وایي، دا چکناټ چې ورته وایي، دا برته په مشینانو په سپورټ په ایکسرسایز دوباره سې ریجنریټ کړو. د دې لوړ چې کومې پلې دي هغه پلې مضبوطه کړو، نو مریض انشاءالله په اسانه باندې چې دی درد نو که زما سره تی ملاقات غواړي په آنلاین کې غواړي، که د کوټې څخه بل ښار کې یاست نو تی په مرهم په ذریعه آنلاین اپوینټمنټ اخیستلی سي. او که تی زما کلینیک ته راخلاص غواړي نو تی اپوینټمنټ اخیستلی سي. زما کلینیک په جنا روډ دی، په جنا میډیکل کمپلیکس دی، باډي ایکسپرټس فزیوتھراپي سینټر کې دی. او که کراچي کې کوم عوام مال راتګ غواړي زما کلینیک په باډي ایکسپرټ فزیوتھراپي سینټر گلشن اقبال تیراډي کې دی. ډېر مننه، شکریہ. ہم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں. ابھی مرہم ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کسی بھی مسئلے کے لیے 2000 سے زائد اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے آن لائن آڈیو یا ویڈیو کال کے ذریعے بات کریں.